بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. په ژوند کې په انسان باندې مختلف قسم حالات راځي. کله چې د حضرت آدم علیه السلام د پیدایش اراده الله رب العزت وکړه، نو بعضې مورخین لیکي وي چې د په دې وجود چې د کمې خټې نه جوړ شوی دی، په دې باندې 40 ورځې باران شوی دی. په هغه 40 ورځو کې یو کم 40 ورځې په دې باندې د رحمتونو باران شوی دی، او یو ورځ داسې وه چې په هغې د غمونو باران شوی دی. نو مورخین دا لیکي چې د هر یو انسان ژوند سره څه ناڅه غم تړلی شوی دی. یو شاعر وی در دنیا کسی بیغم نباشد اگر باشد بنی آدم نباشد. وی په دنیا کې داسې یو کس نشته چې هغه بیغمه وي، او وی که بیغمې غمې نه وي نو هغه انسان نه وي. انسان سره څه ناڅه غم څه ناڅه تکلیف خامخا لګېدلی، خو چې کله په موږ باندې دا تکلیف راشي نو په دې باندې رب ذوالجلال وایي چې واستعینوا بالصبر والصلاة، چې صبر پې وکړه. او د صبر طریقه چې مونږ یې زده کړې ده، د حضور پاک نه مې زده کړې ده، د صحابو نه یې زده کړې ده. هغه څنګه وه؟ حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وایي چې کله به حضور پاک ته څه غم راغو، څه پریشانی به راغو، حضور پاک به مونځ ته متوجه شو. وی د خندق په موقع باندې وی ټول خلک یو طرف ته حضور پاک مونځ ته ولاړ دی، رب ته فریاد کولو. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وی د بدر په شپه باندې م چې وکتو وی ټول خلک اوده پراته دي، وی صرف حضور پاک رب ته متوجه دی او مونځ کوي، الله نه غواړي. نو چې کله څه پریشانی راشي، څه مصیبت راشي، اول په هغې باندې صبر پکار دی. واویلی پې نه دي پکار، غمونه پې زیاتول نه دي پکار، او رب نه غوښتل پکار دي. چې کله هم څه پریشانی راشي اول رب نه غواړئ. مونږ باندې چې کله تکالیف راشي نو مونږ اول خو ګرځو، اول وی یره طبیب له به ځمه، بیا وی یره پلاني له به لاړ شم، دا چل به وشي، تکلیف رانه لري. چې کله د دنیا نه نا امیده شو بیا هغې نه پس طرف ته کینو. دا ټول برعکس لګیا یو چې کله هم څه تکلیف راشي تر دې پورې چې د انسان د چپلو د بوټانو تزمه ولې ونه شلېږي، هغه هم وي خدای نه غواړه چې الله تکلیف را باندې راغوتې راته اسانه کړي. مونږ چې کله ناامیده شو بیا رب ته ودرېږو، خو نه اول به داسې کې، اول به الله رب العزت ته متوجه کېږي. تکلیف راشي یو 2 رکعاته نفل وکړه. که 2 رکعاته نفل نشي کولی همداسې رب نه غواړه چې الله دا تکلیف را باندې راغلی تی رانه لرې کړي، تا راوستی دی تی لرې کولی شي. بیا د هغې نه پس ته که انسان ته فاقرانه صدقه دې ورکړي، صدقې نه پس هم رانغه بیا لاړ شه، د طبیب له لاړ شه، ډاکټر له لاړ شه، د خپل د دې وجود د تکلیف علاج دې وکړه. دا اصل طریقه ده. نو حضور پاک به مونځ ته متوجه شو، وی کم سړی چې 40 ورځې تکبیر اولا سره مونځ وکړي نو وی یو به دې الله د جهنم نه وساتي، بل به دې خدای نفاق وکاږي، منافقت به دې نه وکاږي. دا د رب طرف نه لوی انعام دی. علامه عظیم محشري رحمت الله علیه وی په دې الصلات کې دا الف لام چې کم دی دا د عهد دپاره دی. وی هغه شانتي مونځ وکړئ چې څنګه صحابو مونځ کړی دی، د صحابو د حضور پاک غوندې مونځ وکړئ، هغه شانتي نه چې د منافقینو په شانتي مونځ وکړي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ او صحابي دی، ډیر فقیه صحابي دی. بعض علما لیکي وی د ټولو صحابو علم چې راجمع کی وی هغه په 2 صحابو کې پروت دی، یو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کې، یو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ کې. دومره زیات علم الله غله ورکړی دی. وی یو ځل په سفر باندې و، د سفر په حالت کې
د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ زوی وفات شو، چا ورته خبر رو رسولو چې زوی دی وفات شو. نو وی دی د خپل سورلې نو کو شو 2 رکعاته نفل وکړو، الله نه وغوښته او لله ما اعطى وما اخذ، وی رب را کړو رب واغسته. او بیا د آیات واستعینوا بالصبر والصلاة، وی ما په دې قرآن باندې عمل وکړو. الان کې لویه صدمه پرې راغلې وه، هغه صدمې نه باوجود رب ته ودرېدو. یو صحابي دی ربیعه بن کعب رضی الله تعالی عنہ، دی وی یو ځل حضور پاک سره یو ځای شوم، وی د هغه خدمت مې کوله په هغه شپه باندې. نو وی نیمه شپه کې پاڅېدم، حضور پاک ته مې اوبه کېښوې چې کم لوازمات ضرورت څیزونه خدمت مې وکړو. نو حضور پاک راته وی چې ای کعب وغواړه څه غواړې؟ مې ورته یا رسول الله وی چې قیامت په ورځ تا ته نږدې شم، وی داسې عمل راته وښیه چې د قیامت په ورځ تا ته نږدې شم. وی حضور پاک ورته وی زیاتې سجدې لګوه. الله تعالی تر ټولو کې بهترین او خوښ عمل او خوښ وخت چې کوم دی، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی ټولو کې خوښ وخت چې رب ته دی نو هغه دی چې انسان د سجدې په حالت کې دی، نه خوښ وخت الله رب العزت ته بل نشته. دا بهترین وخت دی چې انسان په سجده کې پروت وي. چې کله یو بنده مونځ ته ودرېږي رب سره هم کلام شي، په دې وخت کې وي د ده نه والي تر اسمانونو پورې ټول نور شي، نور وي د رب له طرف نه په ده رحمتونه را نازلېږي او وي فرشتې د ده د مخ ته ګوري، وی بنده وی کاش کتا ته پته وی نو، کاش کتا ته پته وی چې ته چاته ولاړې نو تا به تر قیامته پورې سلام نه وی سرخولی. او د رب عبادت خو په کار داسې دی، علما لیکي وی د رب عبادت داسې وکئ کانک تراه، وی چې ته خدای ته ګورې، وی که داسې نه وي داسې عبادت خو وکړه چې رب تا ته ګوري. هغه مونځ عبادت چې کوو نور عبادت نو هغه داسې وي چې لکه په مونږ یو بوج دی ځان به ترېنه څنګه خلاصې، داسې عبادت مونږ راغستی دی، داسې عبادت نه دی پکار. داسې عبادت وکړئ چې په هغې باندې رب مونږ نه راضي شي. داسې عبادت وکړو. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی، د حضرت عمر صاحب زوی دی، دی وی زما ډېر زیات شوق و چې یاره زه دا خلکو به خوبونه وکته، سهار به حضور پاک له راغی یا رسول الله خوب مې وکتو، حضور پاک به تعبیر ورکو. وی زما دا ارمان راغو چې یاره زم یو خوب وګورم حضور پاک د هغې تعبیر راکړي. وی خوب مې داسې ولیده، وی د شپې ودیمه او 2 کسان مې وکته چې یو کس یې رانیولی دی او په زور یې اوچتوي یو کوي کې اچوي. نو وی هغې اوچت کړی دی، نو یو دریم کس وله راغی وی چې دی دې کوي کې ما اچوئ، خو یې بیا هم چې هغه کس یې هغه کوي له بوتلو نو هغه د کوي سر بند و، نو بس هغې پرېښو. وی سحر را پاڅېدم، وی لاړم حضرت حفصې رضی الله تعالی عنها له، د حضور پاک بیبي وه د ده خور، ما ورته چې داسې خوب مې کتلی دی. وی هغې حضور پاک ته وی چې یا رسول الله وی عبدالله ابن عمر دا خوب کتلی دی. حضور پاک ورته وی نعم الرجل عبدالله ابن عمر، وی ډیر بهترین سړی دی عبدالله ابن عمر. خو وی چې یو کار یې کولو، وی کاش که د تهجد مونځ کولو نو وی چې دا کم مصائب پې را روان دي دا به ختم شي. او د هغې څه فایده ده؟ تهجد مونځ داسې مونځ دی چې ټول خلک اوده شي، نیازبین عبادت ورته وایي چې په رب باندې څه مني که نه، چې یو کار دی نه کېږي، ته رب ته کښېنه د شپې په دې نیمه شپه کې ټول خلک به ودي. دا هغه عبادت دی. فتهجد به نافلة لك عسى یبعثک ربک مقاما محمودا. وی دا داسې عبادت دی، داسې نوافل لستا چې یو اضافي دی او بل د دې فایده به دا وي، حضور پاک ته وایي چې تا به مقام محمود ته ورسوي. مقام محمود هغه یو اعلی ځای دی چې 1,40,000 انبیاو کې چاته هم نه دی میلاو شوی سوای د حضور پاک نه. او موږ ته به یې فایده سي چې د دې مقام محمود نه به زمونږ شفاعت کېږي، حضور پاک به هم شفاعت کوي، شفارس به هم کوي، زمونږ د امت فایده به دا وي. نو دا ده چې نیازبین عبادت دی.
چې کم یو کار د انسان نه کېږي د رب نه وغواړې څنګه به غواړې طریقه هم دا د یو 2 رکعاته نفل وکړې حضور پاک وایي د شپې پاسه 2 رکعات وکړه 4 وکړه 6 وکړه 8 وکړه رب نه وغواړه دا عهد ځان سره وکړه چې کله مې سترګې کولو شوې زه به یو 2 رکعاته کوم رب ته نو هر یو مشکلات به زمونږ ختمیږي واستعینوا بالصبر والصلاة الله نه مدد وغواړئ په څه شي سره په صبر سره چې مشکل راغو صبر پې وکړه او دویم والصلاة مونځ وکړه رب ته متوجه شه وانها لکبیرة الا علی الخاشعین وی دا مونځ خو ګران وي په هغه خلکو باندې وی ډېر زیات بوجي په هغه خلکو باندې مګر هغه دپاره نه چې کم یو رب نه یریږي هغې ته خو اساني خو چې کم زړه کې نفاق پروت وي د چا په زړه کې هغه د الله سمه یره نه پروت په هغې باندې دا بوج وګرځي الذین یظنون انهم ملاقو ربهم یقینا هغه خلک چې کم یو دا یقین ساتي چې رب سره ملاقات کوم او انهم الیه راجعون یقینا دا ټول به رب طرف ته واپس ځي یو خبره دا ده چې زموږ د ټولو دا ایمان دی چې رب له به واپس ځو د دنیا که څومره یې که یو سړی ډېر زیات مالدار دی یو سړی ډېر زیات غریب دی یو سړی روغ دی یو سړی بیمار دی هر یو کس په دنیا کې چې څومره والی د هر یو عقیدې سړی په هر څه کې اختلاف کې مرګ کې د چا اختلاف نشته موږ دا دنیا دې دپاره کوو چې یاره بس لوی مقام راته په دنیا کې ملو شي خلک راته خو وایي یو سړی راته دا وایي چې یاره مالداره دی بل راته سخي وایي محض دا دنیا د دې دپاره د موږ روانه ده خو څه به وشي که غریب وي په هغه باندې هم سبا کېږي که مالدار وي په هغه باندې هم سبا کېږي ضروریات دې پوره یې که که نه هر څنګه پوره کېږي خو په حلال طریقه باندې ګورې دا وخت را روان دی چې کله په انسان باندې دا وخت راشي د نزاع وخت راشي د جدایه وخت راشي د مرګ وخت راشي بس هر څه رشته د ده نه کټ شوه که بچی دی هم د ده نه متنفره ښه که بیبي ده هغه هم د ده نه متنفره ټولو کې بهترینه رشته په دنیا کې چې د خلکو وي نو هغه د ښځې خاوند وي چې یو سړی کله وفات شي نو هغه ښځې ته ووایه چې یاره په دې بیډ کې اچوم دې کمره کې اچوم یاره ته دې کمره کې ایساره شه نوم یې بدل شي نه مړی دی اوس ترې نه یریږم حالان کې دا هم هغه رشته ده چې دې رشتې تا دپاره نه حلال کتلی دی نه حرام کتلی دی تا دپاره یې راوړه یو شپه خو یې در سره تېره کړي اوس هماغه بچی دی ډېر نیازبین و یاره پردو نه ما شوکې کړي د پردو خلو نوړی مې راشکولې دی بچي له مې روړې دی نه مې حلال کتلی ده نه مې حرام کتلی ده دې بچو دپاره ما خپل وطن پرېښی دی مسافر شوم وله لاړم چرته نه مې وله رزق کوشش وکړو منت کوه خلکو ته دوکې کوه خلکو سره د دې د وجې نه وبال په خپل ځان راړوه چې وفات شم دا بچی به 2 منټه راله رانه کي یو 2 ورځې به راپسې نفل وکړي 3 ورځې به راپسې وکړي یاره بس زمونږ کو نه لږ دی چې د پلار پسې مله خیراتونه کو پلار پسې مله لاسونه اوچتو بس یې ختمه شوه تېره شوه هغه پوه شه او کار یې پوه شه اصل دا ده چې په دې وجود کې د ځان سره څه یوړو مخکې نه یې ځان له څه کړي دا دپاره اصلیت دی خو چې کله د نزاع وخت راشي وي د انسان ته خپله بېبسي ښایي دا سای د دې خپو طرف نه راوچتېږي د خپو نه وځي چې دی د خپل حالت وګوري چې زه خو بېبسه یم هېڅ هم نشم کولی هغه هم چې کله بدکرداره سړی مري اوهو د هغه دپاره عجیبه حالت دی حضرت ابراهیم علیه السلام وایي وی رب ته سوال کوم چې یا الله فرشته راته وښایه فرشته راته په دې حالت کې وښایه چې چاله په یو کافر له په څنګه شکل کې راځي نو ورته وایي چې یاره فرشته درته ښیم اول خو ورته وایي چې برداشت به نه کوي الله خیر دی چې ورته یې وښوله ابراهیم علیه السلام بېهوشه شو وی الله وی که یو بنده 100 کاله د بت عبادتو کې کفر وکړي او وی هغه له دا فرشته په دې حالت کې راشي نو هغه دپاره نور عذاب که ورم نه کې دا یره وله کافي ده چې دا فرشته په دې حالت کې وګوري داسې سخت حالت یو او چې نیک سړی مري وی چې څنګه فرشته وله راغه وی الله وی که یو سړی 100 کاله په سجده کې پروتي او دا فرشته دی ولا دومره ښکلي شکل کې راولېږله الله که جنت ولا ورم نه کې د هغه سجدې بدل په یو انعام باندې پوره کېږي او هغه هم داسې نه راځي چې اچانک در باندې راغه ګوره د هر سړي په فطرت کې یره پرته ده
که ډېر بهادر سړی وي خو هغه زړه کې څه ناسې یره پرته وي. دا فرشته داسې حالت کې راځي چې دا انسان اوس د مرګ په حالت باندې پروت دی، نو دا فرشته د لرې نه د څنګه موږ ته دا ستوري ښکاري داسې پړه کېږي ورته ښکاري. لږ ساعت پس دی نه دا ستوری غیب شي، بیا ورته ځان وښیي. د دې سړي په زړه کې دا خواهش پیدا شي چې یاره دا دومره ښکلې پړکار زما په دې سترګو باندې راځي، دا رانه چېرته ځي؟ دی یو خواهش کوي چې یاره دا د ما نه نه غیبېږي، زه دې ورته ګورم. هغه بیا لږ رانږدې شي، رڼا یې نوره ښکلې شي. بیا لږ ساعت پس دنه غیب شي، بیا رانږدې شي چې آخره کې د ده په دې حالت کې راشي چې هغه ښکلې صورت کې ورته مخې ته ودرېږي. روایت کې راځي وي دنه ښځه هیره، بچي تېنه هېر. د سړي په زړه کې دا خواهش چې یاره زه مړ شم بچي به مې څه کوي، زه مړ شم یاره دا ښځه به مې څه کوي، د کور خرچې به څنګه پوره کېږي، دا حالت به څنګه به څنګه دا بس چل کېږي. نو وایي چې دا فرشته ده ته ودرېږي، وایي ده ته د خپل د هغه قبر ښکلی ځای وښیي چې کم نیک سړی وي. نو وایي ده نه دا شاته ټول ژوند هېر شي، ښځه هم هېره، بچي هم هېره. د دومره خواهش کوي چې یاره ما نه زر زر روح وکاږه چې زه د خپل ښکلي مقام ته لاړ شم. او چې دا روح د ده نه کله وځي، نو وایي چې څنګه موږ وجود له په دنیا کې کفن ورکوو، غسل ورکوو، خو ښکلې پاکې ولیږو، نو وایي دا شانتې فرشتې برنه ځان سره ښکلې کفن راوړي او دا روح په هغه ښکلې کفن کې تو کي. نو وایي دا سوال کې چې یا الله دا نیک سړی مال راکې، یا الله دا نیک سړی مال راکې. په اسمانونو کې اعلان وشي، وي څوک مړه دی، وي فلانې د فلاني زوی، ښکلې ښکلې نوم سره اواز اخیستلی کېږي. او بیا چې لاړ شي هلته د هغه مزې، دلته کې جسد چې پروت دی، وجود چې پروت دی، وي ده ته د جنت دروازه کولو شي، بستره ورته واچولی شي، وي دا ستا د ارام ځای دلته پروت اوسه، خو کوو به څه په دنیا کې به سم وخت تېرو. قرآن دا وایي راته الیه راجعون چې رب طرف ته واپس تک دی. چې بد سړی وي چې کله فرشته ورته اچانک ودرېږي، نو وي چې اواز پې وکړي، وي د ده په دې وجود کې دا روح غیب شي، وي کلک انخلي. نو وی فرشته د نه په زور دا روح وکاږي، وي داسې وکاږي وی څنګه د ریخمو صادر په غنو باندې لړه کو چې راکاږي هغه ټول ریزه ریزه شي وشلیږي. وی چې دا روح تېنه راکاږي دا وجود دننه ټول وشلیږي داسې سختی سره. عبدالله ابن عمر صاحب وی په یو قبرستان باندې روانم، وی هلته مې چې وکته نو وی یو قبر کولاو شو. نو وی هغه قبر چې کله کولاویږي نو یو کس تېنه راوځي، نو یې اور تېنه تمبېږي، اور پې لګېدلی دی. بل قبر ورسره کولاو شو، هغه د ده په غاړه کې زنځیر و، هغه راښکو وي ده اوبه غوښتې. هغه راته وي چې ده له اوبه مه ورکوه، دا کافر مړ دی. مې چې کله مړ وي 1000 کاله مې وشو د مرګ، خو وي د مرګ تریخوالی مې لا اوس هم په مری کې پروت دی. دومره لویه سخته ده. او چې دا بدکرداره سړی کله مړ شي، نو دا روح چې کله بره ځي، نو فرشتې وایي یا الله ما تې نه وساتې دې مردار نه، یا الله ما له دا روح مه راکې. بله وایي یا الله ما له روح مه راکې، لرې م کې دی، دا خو مردار دی، ګنده سړی دی. هلته به هغه عذاب روح ته میلاویږي، دلته به د جهنم دروازه کولو شي، د اور کې به پروت وي. دې ځای له تګ دی او حقیقي ځای دا یو دی. ګورې د دنیا چې څومره هی دا ټوله ختمه ده او پاتې ده، پته نشته کله را باندې سترګې پټېږي. یو ورځ خو داسې اسې هم راتګ ده په موږ باندې، خو هغه چاته پته نشته، راځي هغه ترتیب سره چې ځي بیا دا نه چې یاره دا مشر دی به اول مري، دا نه وایي چې یاره دا پلار یې لاشته زوی به باد کې مري. نه، هېڅ پته نه لګي چې کله د چا پوره شوه. دا رب وایي چې د دې علم چاته نشته، ماته پته شته چې کله د سړي رزق ختم شي، کم ځای کې به مرګ راځي او کله به مري، دا ماته پته شته. زه به دا روح وکاږم د دې نه. نو دې له تیاری پکار دی. هغه تیاری څنګه چې رب یاد کو، رب مه هېروي په هر حالت کې. چېرته معامله کوئ، مونږ خو ګوره لوی لوی سجدې به م رب ته لګو، خو زموږ معاملات غرق دي. هر سړی په دې کې پروت دی چې یاره زه به بل سړی څنګه ووم، خو چې معامله دې سمه نه رب دې م نه معاف کوي. د مخلوق حق په ځان باندې کله مه ساتئ. خیر د 1 روپۍ 2 تاوان کوي سم نه کېږي، خو چې د بل سړي حق در باندې پورې نه شو. بعضې وخت کې خو موږ داسې غلاګانې کوو چې هغه کسانو پته م راته نه چې چا نه م غلا کړی، دې له به بیا څنګه حق ورکې. د 1 روپۍ خاص کر د ځمکو دا معاملات، اوهو خلک پې کم ځای ته لاړه، د خویندو حصې نشته، هغې له حصې نه ورکوي، خېټې پې راړولې.
هلته یو ځای کې امامتي وه، زما د ورور مفتي اسد زیب صاحب له یو کس راغو یاره وي زمونږ د حصه کېده نه وي یو خور مې وه، وي ما وی چې یاره بس هغې ته هم وي ستا به پیسو شي په باندې یو مرله یوه نیمه مرله دې رسي ته به پیسو وکې بس مونږ وروڼو ته یې پرېږده ورته زه بس زما وروڼې تاسو ته مې پرېښوه ورته داسې ټیک ده مفتي صاحب ورته نه د دې قیمت څومره دی ورته چې دومره قیمت یې دی 12 लाख रुपए 13 लाख रुपए وي دا پیسې اوچتې کا خور له لاس کې ورکړه چې یاره دا ستا حصه وه اوس یې مونږ ته پرېږده نو هغه چې پیسې وړي د خور له لاس کې ایښي دا ورته وایي وي دا یاره وروڼه مې دا 3 لکه روپۍ کېدي او دا 10 لکه روپۍ مال راکړه نو مې دا حق دی هغې ته د دې قیمت څه پته وه په دې کې مونږ پې خېټې راوړلي دي وی چې یو لیش ناجایزه ځمکه د چا نه غصب کوه دې غسته د قیامت په ورځ باندې به هغه ستا سر به د اسماون نومره شي دا ځمکه به دومره لوی شي غاړه کې به یې ورته اچولې به ورته ګرځوی دا به ستا عذابي به ورکړي تېرېږي هسې هم تېرېږي په کرۍ څوک پاتې شو هغې هم تېره که په بنګلو کې پاتې شو هغې هم تېره که چا نه غصب که څومره خلک داسې لاړه چې خلکو نه یې ځمکې غصب کړي دي هغه خلک پې مزې کوي چې هغې له د هغه نیکو د غور نیکو نوم هم نه ورځي دې دپاره ځمکې پرېږدي نو ناجایزه غصب مکوي ناجایزه معاملات چا سره مکوي لکه چې د چا حق در باندې راغونو دا ورکول لیکه دلته دې ورنکه د هغه معامله ګوره ډېره زیاته سخته ده الله تعالی دې مونږ د آخرت تیاری توفیق راکړي آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین من الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین